الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستے ابر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا،
یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. درود پاک شوق سے روائے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان مسلمانان ورونو، د جمعې د مبارک ورځ باندې د محرم د بابرکت میاشت کې تاسو سره د خبرې کولو موقع الله تعالی په لاس راوستا. د محرم میاشت دا د دین لپاره د قربانیو یو داستان دی، او د دغه قربانیو په حواله شریعت اسلامی کې د کال او د کلندر حساب دا هم د محرم د میاشتې نه شروع کیږي، یعنی د محرم میاشت دا د اسلامی کال لومبنۍ میاشت ده، او په دا میاشت کې د نورو ډیرو قابل ذکر واقعات سره سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت، د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت، د اهل بیت قربانی او عظمت، دا ځان له مستقل تاریخ دی. او شریعت اسلامی هغه تقاضا هم د دې کوي چې مسلمان به هر وخت د دین د سربلندۍ لپاره د خپل وینې قربانای ورکولو ته تیار وي. د کلمې وینا سره مسلمان وعده کړی د الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې او الله ستا د فرمان مطابق او ستا د پیغمبر علیه السلام د فرمان مطابق چې کوم ځای دین مونږ نه کومه قرباني غواړي هغه قرباني به ورکوو. او د اسلام گلشن دا هم د وینې ورکولو سره سرسبز شاداب وي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زما د امت اهمه وظیفه د دین د سربلندۍ لپاره جهاد کول دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله تعالی فرمائے آیا د انسانانو داوامو ګمان لے دا خیال او ځام دی چې دای په فقط د خبره باندې پرې خو دی شي چې مونږ کلمه وې د لا اله الا الله. الله فرمایي دا سندا دا ځام ګمان باطل دی، دا ظن تخمیل باطل دی، دا الله د دین تاریخ راوالا، د دې دین تاریخ د قربانۍ ورکولو نه عبارت دی. او یو صاحب فرمایي
وای په ګرم اوخ کو حق راتل نشي په ګرم اوخ کو حق راتل نشي حق تل د ویلي او بخور غواړي حق په آسان چا مندل نه دی حق قرباني مدام د سر غواړي کلمې د لا اله الا الله و ناصر تعالی بزرگ او برتر سره دا وعده کړی دا چې پروردگار د تا د عظمت لاره کې د تا د لوی لاره کې ستا د دین او د قانون لاره کې ستا د نظام او د حکمرانۍ لاره کې چې څوک رکاوټ جوړېږي هغه رکاوټ به ختمو سوچم دا لار بندي هغه رکاوټ به ختمو هغه بندش به ختمو دا د کلمې لا اله الا الله تقاضا ده ځکه یو شاعر فرمایي وای اگر گویم مسلمانم بلرزم اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را کدا وای چې مسلمانم هیبت را باندې راضي بدن می ګړبيږي ځکه ماته لا اله الا الله تقاضی معلوم دي چې دا لا اله الا الله د مانزه وخت کې تاجمات کې غواړي خدا لا اله الا الله د ظلم او بربریت د خاتمه لپاره تا وریدونکو ګولو وریدونکو بمونو او د بمبار کوونکو جهازونو په ذل او په سوري کې غواړي ځکه یو صاحب فرمایي وَإِنَّ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتے ہیں تلواروں کے سائے میں د مسلمان د نامے خلاصہ دادا چې د عشق بانداز باندې عاشقانه کیفیت باندې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی دا عشق تقاضا دادا چې دا الله د دین لبرتره او سر بلندۍ د پاره د ابراهیم علیه السلام غل اور تو دانګي د الله دین تقاضا لري کوي چې اور د تعالار کې رکاوټ نشي او بد تعالار کې رکاوټ نشي حضرت معاذ ابن جبل ټول وای رضی الله تعالی عنه تاسو وی خوې کنه نه داسې نه جواب بلکته دا کوي وی خېټو عزیزانو زکدا خانقاه د دې تاریخ هم د قربانۍ مقتضی دی دا خانقاه د سلسله قادریه د بزرگانو سره منسلک خانقاه د چا تاریخ چې د قربانو ډک دی د چا مشران چې مجاهدانو مجاوران نو هغه خلکو چې چا د باطل سترګو کې سترګې اچولې او د جبر استبداد د خاتمه لپاره جدوجہد کو او ما غالبا تاسو ته یو زمانہ کې یو خبره کړې و مې څنګه یو مولوی سي هغه د هندستان کې یو صاحب چې صرف دا خاصه صد بدن کوپینه نامې پورې دا به پټوا نور قمیص بدن باندې نو پندلای به بربندوي لاسونه بربندو و ما د یو دی علاقه د یو دو مرشدانو او د یو دو پیرانو صاحبانو داوی متعلق تپوس ته وکړو نو د یو صاحب تپوس چې مې وکړو نو ما ته وی چې من درو هیڅ خیر نه پندارم زپه کې څه خیر نه وینم او وکړه د هډې صاحب تپوس مې وکړو نو ما ته وی چې پیر خدا شیر خدا است دا د الله زمره دی دا د هدایت مرشد او مسترشد دی عزیزانو د دې خانقاه تعلق دا د مجاهدینو سره دی لہذا د خانقاه سره وابسته افراد دا غي جواب دها او دنا دا مجاهدانه انداز کې پکار دی حضرت معاذ ابن جبل
رضی اللہ تعالی عنہ تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې معاذ کله دا کلمه ویلا چې لا اله الا الله نو بیا دې باندې ټینګ پادشاه پدې موکمو قائم پادشاه ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا کسوک دے پانسے تخیجے بیات ماولا کسوک دے گولے بانے اولی بیات ماولا کسوک دے اورتا غرزے بیات ماولا کسوک دے سمندر بانے لاؤکے بیات ماولا قرآن کریم فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ فرمائے آکسان چې یو واره دا اقرار کړی دی یو واره دا اعتراف کړی دی یو واره الله سره دا وعده کړی دا چې زمونږ رب او پروردگار الله دی زمونږ حکمران او مقتدر الله دی او ما ته ګورئ جی د خبر باندې ځان پوي کوي رب دا مونږه عالم ازل کې هم الله سره وعده وکړه چې او ته زمونږ رب پدې مانځ کې هم بار بار لفظ رب تکرارو الحمدلله رب العالمین سبحان ربی العظیم ربنا لك الحمد سبحان ربی الاعلى ربنا آتنا فی الدنیا حسنه او قران کریم بار بار لفظ رب ذکر کړي ابتدا کې ذکر کو بیا د سوره بقره دعوت کې ذکر کو یا ایها الناس عبدوا ربکم بیا قران کریم کې دومره زله د الله یو نوم نه راغله لکه لفظ رب چې راغله دی او کله چې قران ختمو بیا تتمه په لفظ رب باندې وکړه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او چې کله قبر و برزخ تلار شي لومبنه تپوس بکای فرشتہ مر ربک اوس هغه عالم ازلنا قبر پوری دا لفظ رب ستاله من پریدي وجه صدا د رب کیفیت سده د رب معنا او حاصل سده نو ځان سره یاد کړئ چې رب دا هغه مالک ته ویل شي چې د سره په مالکیت او په حکمرانه کې څوک شرکت نه لري ښا نو عزیزا د رب معنا دا ده چې حکمران بغنی یو الله حکمران بغنی څوک او زمونږ دا عقیده ده چې حکمران څوک دی حکمران څوک دی الله انسان حکمران کې دی نشي انسان د انسان مالک کې دی نشي مسلمانان په ځان باندې د انسان جوړ قانون نه مني دی به چا قانون مني د چا قانون لپاره به جدوجہد کوي ځکه قران کریم فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ تعالی فرمائے چې او زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما دستا پروردگار باندې قسم وی زما دستا پر بوستا حکمران باندې قسم وی چې دا خلق ترغه مؤمنان نشي کېدي تر څو پورې چې ستاره اور نظام دای ځان د پاره قانون کړی نه نو عزیز ما او تا که قبایلی علاقه کې اوسېګو او که سټل ایریا کې اوسېګو مونږ باندې د الله نظام حکمران دی که د فرنګي نظام را باندې حکمران دی دلته اوس مونږ نه چا نظام مسلط دی تاسو باندې فاټا رولز د فرنګي نظام مونږ باندې تعزیرات د فرنګي نظام او پروردگار فرمایي رب العالمین فرمایي چې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ويريد الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا الله تعالی فرمایي چې عجیب انداز د مسلمانانو د نظام او زما د قانون موجودګۍ کې
بیا هم د شیطان نظام لخپل فیصله وړي د شیطان قانون لخپل مقدمه وړي حالانکه ما ورته حکم کړی دی چې تاسو به د انسان د جوړ نظام او د طاغوتی نظام نه بغاوت کوي قبایل والا دا به د فاټا رولز نه بغاوت کوي او سټلریا والا دا به د پی پی سی او سی آر پی سی نه د تعزیرات پاکستان او تعزیرات هند نه چې د برتانوي استعمار نه پاتې قانون دی دا غینه به د بغاوت اظهار کوي او ځانو تاسو قبایل مسلمانانو ته خو الله تعالی یو موقع ورکړه ما طرف ته وګورئ هغه صوبایي حکومت سره زیر کنټرول علاقه ملکن ډیویژن پاټا چا های کورټ کې دا ستاسو فاټا رولز او د انګريز قوانين چیلنج کړل او های کورټ خپل تاریخي فیصله سره خپل جسټ ډیسیژن سره د ملکن ډیویژن نه د فاټا رولز خاتمه وکړه چې فاټا رولز دا د انګريز د دور یاداشت دی دا ختمول پکار دي د فاټا رولز لاندې انسان د انسان آقا جوړي انسان د انسان مالک جوړي د انسانانو سر سوداګانې دا یو څو کسان کوي انسانان خرڅي د خپل مفادات لپاره یو څو چودریان او نوابان لہذا های کورټ فیصله وکړه چې دا لعنتی قانون به ختم شي نو ملکن هغه قانون ختم شو خو بدقسمتی ده ما د ملکن ډیویژن اوس دوره و دوره ځوړان دي ناغې ته مې وې مې دنیا کې واحده خطه ده چې پکې قانون نشته ملکن ډیویژن یعنی چې کومو هغه ته ختم کو او بل پلاترو نافذ کړي او د هغه ځای عوام غواړي چې مونږ باندې به قانون وي د الله د شریعت دیر ته زلاړ زرګونو مسلمانانو هغه کیمپ لګولو نفاذ شریعت کیمپ ما هغه ته بیان وکړو هغه مسلمانان خپل روټه خوړه خپل بسترې راوړلې وي جلوس به روزانه وستو مزاحمت کو ګورنمنت سره چې مونږ بغیر د شریعت بل خبره او دا غځه مسلمانان راته یو واقع وروړه نو زما د حضرت حاجی صاحب ترمذی ټول و رحمه الله چې د مجاهدین او د سلسله یو مرد قلندرو حضرت حاجی صاحب ترمذی رحمه الله چې کله انګريز سره د دې سرکاوي کنډاو باندې جهاد او مقابله کولا عزیزانو هغه سرکاوي کنډاو کې چې کله دا هغه مرګرو سره بارود خلاص شو ګولې اخلاص شوي ملګرو ورته شکوا وکړه حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه جواب ورته ورکړي فکر مکوئ الله تعالی با خپل غیبی نصرت شامل حال کی نو تاسو مشران نوریدلی چې څوک امریکا کې شریکو چې په هغه ورځ باندې د ګولو ختمې دو سره متصل د دې ډمبر یو زبردست فوج دا مچوي مچي تاسو ورته سوای ډمبر د ډمبر یو زبردست فوج دا د انګريزانو په لشکر باندې راغی کرنل د میجر نه مخکې کېدو او میجر د لفټین نه مخکې منډه والا او عزیزانو ما تر دې مسلمانانو وي چې حکومت ذمہ دار او افسرانو زمونږ د مشرانو اجتماع وکړه مشران راغون کړ څه کسان داسیو چې په فاټا رولز کې دا غي ملکی قائمه دائمه وا هغه وی موږ له واپس هغه سیستم راولې او څه کسان داسیو چې هغه د انګريز د سټلریا نظام کې خپل چودراهټ قائمول شو هغه وی پاکستاني قانون راولې او علما چې دا د خطرې دی ګلونه دي علما هر ځای د مسلمانانو د ایمان د حفاظت لپاره جنگيږي علما وینا موږ له دې خطه کې صرف الله والا نظام پکار دی هغه وی هغه اجتماع چې په سلګونو خلک پکېو هغه تر دې ګبین د غټو مچو یو ډمبکیو یو زبردست چتاوا از خود بغیر د چا د برنګښت کولونه هغه چترا او پاریدا مولا سریته یو تکشتل کړي او چا چې د پاټا رولز او د تعزیرات پاکستان د نفاذ تصور ځان سره راوړو یو پرې خو نه دی ټول هغه اجتماع په مخ کړو کورونو ته وسغلول خار نازیزانو ما وی الله تعالی کله کله د
د خپل قدرت کرشمه ورخای نو عزم کو چې الله فرمای احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله فرمای آیا تاسو دا ګمان لې د تاسو ځان دې د تاسو ځان تخمین لې چې مونږ کلمه ویل دا چې لا اله الا الله آیا تاسو باندې ابتلا بنرازي پتا سو باندې امتحان بنرازي د نبی کریم علیه السلام محفل کې درې حضور پاک بیان کوي صلی الله علیه وسلم یو سړی را پاسید پسفونو را اوړي د بدن ضروري سه پټدا نور بدن پر باندې د رنگ تو دے شونډې غټ دي وخته ګنګراله دي غریب او نحیف سړی دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ول आवाज ورکي چې مالک یا اسود نامه ورتلنه ورته او تورا ته څنګه مخکې رواني یعنی سیر درې دا د محفل آداب خلاف تا چې بیان وخت کې سړی په صفونو باندې راوړي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه داسې ټرین کړو داسې زبردست تربیت ورکړو چې یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جمعې په ورځ منبر ته برابر شه بیان لپاره او आवाज وکړ چې یا ایها الناس مکانکم وو کسانو خپل ځای باندې کې نه اغل طلاق جمعات نبار یو صحابی را روان دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغتر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظام حکم اغزیت وقت ورسید بس جیغا لارکی کے ناست لارکی یو بل ثابت پوس کے تجمعات تولینا نوزی ورته حضور پاک وی چې مکانکم خپل ځای کې نه دی خبرې اورېدو سره زما ځایم دقه چې دا کم ځای می قدم اوچت کړو نو یو خپل وړاندې و بل مې لا پسې نو راوچته کړي ما دام د پیغمبر د فرمان خلاف غنو چې دا وړاندې نه پسې یا رستو کوم یا دا رستو نه پسې وړاندې کوم دغه کیفیت سره عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کې ناشته او چې کله پیغمبر علیه السلام منبر ته برابر شو حضرت ابن مسعود وکړه چې بار ناشته اواز ولورک تعالی ابن ام عبد ابن مسعود وړاندې راشه مانځنه بعد ورته بچیا لار کې ولې ناشته ورته ویجی ستاسو حکم راته هغه ځای اورسل چې مکانکم دا مې بیا ناروا کړل چې د پیغمبر خبره دی اورسي او بیا قدم بدلو ما دیو جن قران کریم فرمایل ما طرف ته ګورئ خبر باندې پوهیږئ دا څنګه کنه ما وختي دا دومره خبره دی لپاره وکړه چې جواب بټول راکوي خبره باندې پوهیږئ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار الله تعالی فرمایي چې کله زو یا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حکم کی یو فیصله کی یو فرمان لګي نو بیا د اسنارینا او زنانه د پاره دا گنجائش او امکان نشته چې هغه په خپل د عقل اسونه وسغلي چیرې لګ داسې کول غواړي ادا سه کول غواړي نه بس الله وې دغه سي آمنا وصدقنا لکه تاسو ته یو مثال وام دی باب کې زنګ د مذاهب او امامانو کې یو امام دی حضرت امام مالک رحمه الله د درو امامانو او د اهل ظواهرو دا غي مسلک دار چې د سپي خله پلیته ده او چې لوخه جوټه کی نو درې زلا وزلا اتزلا مختلف مذاهب دي دا به وینځي او خاور او پکې مخې ځکه دا خلی لري پلیته ده حضرت امام مالک رحمت الله علیه مذهب دار چې د سپي خله پلیته نه ده د سپي خله پلیته نه ده هیڅ پلیتی پکې نشته خو سره ده چې لوخه کې کله سپي خلو وای نه دغه امام مذهب هم دار چې وزله به وینځي یو ځله پکې خاور مخې نو چا شاګرد ته تاسو کو ویږي یو طرف ته مذهب دار چې خله پلیته نه ده خله پلیته نه ده او بل جانب ته وای چې وزله به وینځي او خاور او پکې مخې نو بچیا چې وام چې خله پلیته نه ده نو دلیل می دار چې د دې سپي چې کله ول تعلیم ورکي د خلیخ کار شریعت چې مردار دلراري نو درلې جایز کړي زکه چې خله پاکه ده
او چې داوام چې وزله به وینځي نو څنګه چې بس پیغمبر اسلام نه یو روایت راغلی دی چې فصلوا 7 مرات احداهن بالتراب چې سپېخلو وي وزله وینځي یو ځل پکې خاو مخې وې د پیغمبر فرمان کې د عقل کار نه کوي بس هغه ته عملی جامه ورچول خبرونه پوهیږي او مونږ اوس ډیر عقل مند خدای دې رحم وکي او بیا خصوصا د کالج او د یونیورسيټي پیداوار نو ورانه ول دوستان زه په خپل د یونیورسيټي سټوډنټ د کالج او د یونیورسيټي پیداوار دا خو بیا ډیر عجیب خلک دي الته ورته مفکوره دا ور کوي چې عقل انساني دا د شریعت نه ډیر مقدم روان دی تب ورته د الله او د پیغمبر خبره کې او دې بر تر چرچن عقل روان دی کوي ښا د خدای او د پیغمبر مقابله کې د انسان عقل خو د چرچن عمرم نه دی نازیزان ورونو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسړی لا आवाज وکي چې مالک یا اسودو ملګری څنګه را روانه هغه سړی ملهمک راځي وړاندې ځان راوړسو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته وای چې جدا تاکم خبر کولا زما پزړو لګیدا چې انسان بزان لپاره انسان آقا نه جوړي انسان بزان لپاره انسان مالک نه جوړي د تام انسانیت او د تام کائنات مالک یوازې الله دی حکمران یوازې الله دی خبره وی ډیره معقوله ده خبره انساني عقل ته ډیره نږدې ده ما ته وګورئ چې د یو سړی په غاړه کې پټای د غلام پرتی انسان په خپل غلام دی نو چې د په غاړه کې پټای د غلام پرتی نو د غلام دی او شریعت اسلامی وای چې تب ځان د غلام کینا ځان په د نوکر کینا تب د مالک او د آقا نوکر او غلامي چې دا پیغام قبلو ما د تا په دعوت باندې لبیک وایم د تا ملګرتیا شروع کوم د تا کلمه وایم د تا جماعت او پارټي کې شاملېږم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هم پارټي جوړولا جماعت جوړو ډله جوړولا گروه جوړو خو څنګه گروه هغه انقلابی جماعت چې چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام بیرغ پورته کو چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام جنډه بلند کړه نبی کریم علیہ السلام ورته بچیا ته د کوم ځای اول جواب ورکړي چې زه خو د حبشه او د سودان راغلم د تا په دې خار کې د فلانی سردار سره نو کړم داغه غلامم هغه په قیمت غستم زما پلارم داغه غلام دی زما مورم داغه غلام ده زوم داغه غلامم ټول خاندان په غاړه کې داغه پټه پرته ده نبی کریم علیہ السلام ورته بچي ستاغه مالک خو ماته معلوم دی جهان حرامي دی هغه زما ډیر شدید ترين مخالف دی هغه ځان له خدای په ځمکه مستقل خدای جوړ شوی دی نو کته دا ما ولا خبره قبول کړي نو هغه به ډیرو درد دی ډیر بری په تکلیف کې سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ته جواب ورکړي چې دا الله پیغمبره چې هغه ما درد بدن به می درد او تا چې کوم خبره وکړه دا مزل قبول کړي دا سلام حال دا کلمه وایم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غلاس را واستو خپل دست مبارک کې خود بیعت باندې خو پويږي کنه بیعت باندې پويږي تاسو سبزل سم بیعت کړل کنه دا غوی پلاس کې ملاش خود دې دا یو مسلسله سلسله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پر رسیدل دا او بیا مولانا صاحبزاده محمد صدیق صاحب دامت برکاتهم یو جانب ته کدی یو مجاهد خانقاه سجاده نشین او پیر او مرشد دې نو بل جانب ته خاندانی اعتبار سره حسینی سعادتو کې او د حضرت سید آدم بنوری رحمه الله په اولاد کې دي حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د شیخ احمد سرهندی مجددی فاروقی داغه خلیفہ اجل او خلیفہ اعظم دی او ما ته وګورئ داغوی پیری او موریدی داغوی ارشاد او استرشاد هغه فقط وظایف نو فقط او اوراد نو فقط خانقاه کې ناس ته نو ما تاسو ته وې چې د دې خانقاه تاریخ د جهاد دی دا سلسله جهاد ولدا خواجہ احمد فاروقی سرهندی حضرت مجدد الفسانی په نامه باندې چې دنیا پیژني دا هغه سره دی چې د اکبر دور کې
داغه د دجل تلبیس او داغه د فریب او شیطانت خلاف لومبه را پاسېدو او ورته وی اکبره ستا دا عقیده د الحاد او د تزندق ده چې ته کلمه بدله د وحدت ادیان په نامه چې نن نه بعد وای چې لا اله الا الله اکبر خلیفۃ الله وینا قیامت پوری یو کلمه ده لا اله الا الله دا سینه تیز لا اله الا الله لا اله الا الله عزیزان او دی غینه بعد چې کله جهانگیر هم په دا مسلک روانې دوی اراده وکړه نو حضرت خواجه سرهندی رحمه الله داغه مقابله تراوته د بابر بادشاہ داغه سترګې واچولې او د ګوالیار د کلی دیوالونه ننم د خواجه سرهندی رحمه الله د جهاد او د قربانۍ گواهی نو حضرت سید آدم بنوري رحمه الله د حضرت مجدد الفسانی رحمه الله خلیفہ ارشد حسینی سید دی د پلار طرفنا او مشوانه افغان دی د مور د طرفنا مور مشوانه پښتنوا او پلار حسینی سیدو حضرت سید آدم بنوري صاحب کرامت ولیده هغه سره دی چې کوم سره په خپل دور کې د 10,000 افغانانو سره په لاهور کې دیرو شاهجهان ته چا خبر او رسوله ورته وی چې ګوره دې سړی د پښتنو فوج تیار کړی دی حکومت د ناخلی شاهجهان خپل نائب سعد الله خان چې یو خالص دنیادار سړیو دا ورولېګو چې دا سړی وګوره سید آدم بنوري رحمه الله ستلقین ورته د آخرت د زهد ورغو کو خدا سړی خو دنیادار سړی د آخرت په قدر قیمت باندې نه پويږي ډیر هغه او شاهجهان ته وی چې سړی خطرناک دی واپس ولېګا حضرت سید آدم بنوري ته شاهجهان حکم وکړو چې ته لاهور پریدوا او واپس خپل وطن ته روان شو هغه ځای حجاز مقدس تلار روزه اقدس د رسول پاک تلار حرمینو کې منځونه وکړل حرمینو کې عبادت وکړل او بیا د اغینه بعد وفات شو الله تعالی دې رحم په وکړي عزیزانو نو عرض میکول تاسو خدمت کې چې دا خانقاه د حسینی سادات خانقاه د سید آدم بنوري رحمه الله د اولاد خانقاه او عزیزانو د سادات مقام څه دی د کوم شی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره نسبتي هغه څومره محترم تاسو ګورئ بزرگانو کې یو بزرگ دی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه د جمعیت العلماء هند بزرگ دی علماء دیوبند کې دي اکابرین ملت کې دي چاور ته پنی راوړي د پڼو رنگ هغه گویا شین رنگ د شنه کپڑے جوړي پنی وي حضرت مولانا گنگوئی رحمت الله علیه ډیر احترام سره واغسته او بیا شیشي والا الماره کې بند کړي کال بعد هغه سړی راغی هر گنگوئی رحمت الله علیه ته وای چې حضرت دا پنی خو ما پخپو کول راوړي دي تاسو پخپو کوی نه هر گنگوئی رحمت الله علیه ورته بچیا ما د رسول پاک په قبر مبارک باندې د قبه او د گنبد رنگ شین کتل دی هغه شین رنگ د خپل لاندې راوستل د گنبد توهین ګڼم دته وی عشق دته سخلک را پاسي هغه وی علماء دیوبند ګستاخان رسول دي په خدای قسم په عصر حاضر کې په 13 صدای کې د علماء دیوبند غو عاشقان رسول څخه پیدا شوی دي د علماء دیوبند یو سرخیل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند آپ فرمائے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4 امید لاکھ ہیں سب سے بڑی امید ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار وہی او زما محبوب ٹولو وائی صلی اللہ دا سنا شوق سنا صلی اللہ کہ او زما محبوب
په جهان او دنیا کې چې څومره کمالات موجود دي دا الله ستا په ذات با برکات کې راجم کړی دي او ستا څومره کمالات دي یو انسان کې هغه کمالات مجموعاً دا سره نشتا او حضرت نانوتوی رحمت الله علیه دویمه خبره کوي چې امید لاکھ सबसे बड़ी امید ہے انسان چې ژوندې بلا امیدونه چې یو لوی بلډینګ به جوړوم یو غټ موټر به اخلم یو لوی جاګیر به پیدا کوم یو عظیم تجارت به جوړوم یو لوی عہده به پیدا کوم دا کار وکوم دا تقاضی وی کنه اوس دا انسان بلا امیدونه حضرت نانوتوی رحمت الله علیه فرمای چې انساني امیدونه خو په لکونو دي خو زما د ټول امیدونو سردار او مشر امید ده چې کای مجھ کو مدینہ کې مرغور مار چې زما غوخه د مدینه منوره مارغان او ماران او چنجو خوري ځکه چې هغه ستاده کړی دي ستا مرغان ستاده کړی دي ستا ماران ستاده کړی دي ستا پیشوګان ستاده کړی دي زه خپل غوغه پاغي خرول ځان د پاره خوشبختی او سعادت ګرم او ورپسې دریم شعر وای چې جیو تو ساسگانے حرم کے چلتا پھروں جیوں تو ساسگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار زما تقاضا دادا چې ژوندې نو چې ستا د خاص پو پیشوګانو سره ملګرتیا نصیب شي او چې مرشم چې زما غوښه ستا د وطن د سپو پیشوګانو خوراک شي نو کم سره چې د مدینه منورې سپي او پیشو سره ګرځیدل ځان د پاره سعادت غني خپل غوخه پاغه خرول د آخرت خیر غني داسې سړی ګستاخی رسولي که عاشق رسولي جی او عجیب خبره ده یو سړی د مدینه طیبه پماران ولرمان خپل غوخه ور خرول غواړي نو دا به ګستاخی رسولي او یو سړی د پیغمبر په مصلی ولار امام پسې مزن کیږي نو دا به عاشق رسولي ببی تفاوت راز کجا استاب کجا عجیب خبره ده تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی تا ته پیغمبر مصلی باندې سولار سره گمراه کاری دا د ایمان کومه مرتبه او کومه درجه ده زمونږ دا عقیده ده چې د پیغمبر په مصلی باندې گمراه سره نشي ودرېدي دا سره یا نه جواب راکوي جی د پیغمبر په مصلی باندې البته گمراه سره نشي ودرېدي ملحد سره نشي ودرېدي زنديق سره نشي ودرېدي ها البته آپ کے رشتے کہیں اور ملے ہوں گے ستا ربط بچرته بل ځای سره دی به فساد او فتنه جوړ کړي ورنداز زه دوه خبرې کوم یو دا چې د نبی کریم مصلی الله د گمراه د قدمونو نه محفوظ ساتلی دا یو او دویم دا چې پیغمبر پاک باندې چا یو وار ایمان ناوړ به حضور لیدل لري هغه بیا مرتد شوی صحابو کې یو سړی هم بیا مرتد شوی او عبد الله ابن خطل غو نسړي که مرتد شوی د نفل حقیقت هغه مسلمان شوی نو په منافقت راغلو کله بستا جماعت تا ستا پاټه تا د مخالف سړي ملګری ستا د خپود والو لپاره رانه نوځي ځان نه بستا کارکون جوړ کړی ستانو مینده به جوړ کړی دې د پاره بارنه نه وتی چې ستا جماعت او ستا د پاټه او د دینی مشن ته نقصان ورسوم نو عبد الله ابن خطل غو نه خلق دا د پیغمبر علیه السلام مشن ته نقصان رسولو د پاره کلمه ویلې و د صحابه صف کې ځان نه نشته نازیزانو عزم کو چې سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ کلمه ویلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله د نبی کریم علیه السلام فل روان شو کور تلاړو دروازه والا دروازه بند هغه جانب نه مور आवाज ورکړ حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها هغه आवाज ورکړ چې بچی مکان کا لګ انتظار کا زه غسل کې مصروف هم چې فارغ شوم بیا دروازه در کلاو کوم چې کله دروازه کلاو کړه حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ نوته د مور نظر پریوت تندی باندې ورته بچی ته خو نن د معمول نه زیات خوشاله ښکاری او د تور تندې کې یو روخان رڼا ښکاری
ایمان راوړو سره د مسلمان تندې کې یو رڼا پیدا شي. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. او جی دا د سادات صاحبانو نکو حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د تندې باندې د معتقدین او مریدانو ته ډېر زمانه پورې لفظ الله بلی کله ښکارې دو. او چې کله یو مرید ورته دا خبره ورکړه حضرت آدم بنوری رحمه الله هغه ته وای دا خنو وکړ چې دې خبره تذکره وکړه او بیا الله نه وغوښتل هغه لفظ الله هغه داخل د تندې ته ورننه او تو ظاهر د تندې نه مخفي او پوشیده شو. او عزیزان تاسو ته نوې لطیفه وای د اسلام آباد کې یو غټ هسپتال له اسلام آباد پولی کلینیک داغه کارډیالوجي سپیشلیست د زړونو ماهر د سماهر د زړونو ماهر هغه گویا پرون نبل روز اخبار کې لوی تفصیلی خبر راغلی و چې الله تعالی د انسان زړه داسې جوړ کړی دی چې دا پلک تاسو به کله کتلی خاده په موقع یا د خوشاله په موقع دا بجلو والا قمقمه ولګي نو یو بورډي لګولې هغه بلپړو بلې دو سره خوشامدید یا خدا حافظ یا په خیر رااله یا ویلکم یا داسې جمله هغه بلپړو بلول سره ښکارا شي او چې بلبونه مړ شي نو هغه جمله پټ شي نو هغه ډاکټر هغه یو زړه دا اپریشن موقع باندې گویا خلکو ته ورخودو چې دا وګورئ په دې محتبه سباندې چې دې کله دا پړک وای داسله پړک وای نو دې کې دا رګونه په داسې انداز الله فټ کړی دي چې هغه پړک سره لفظ الله ښکار شي او چې کله زړه راغون شي لفظ الله پټ شي. یعنی پړک سره لفظ الله ښکار کیږي د هر انسان سره کې د مسلمان یو کده کافر وي ها البته زړه قبول کو هغه لفظ الله صرف د مؤمن او د کافر زړه ولا قبولیت مقام ورنکو. حدیث قدسی کې راځي الله فرمایي ما وسانی ارضی ولا سمائی ولكن وسانی قلب المؤمن. الله فرمایي ما لازم کې ظاهران کو مال اسمان ظاهران کو ما خپل ډېرې د مسلمان پزړه کې واچولې ما خپل ټینټ د مسلمان زړه کې ولګو. صاحب فرمایي چې دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بل بچی تو او زما بچیا د تا پتند کې ما تلل ناشنا رڼا ښکارې سما ملد ورته مورې د دې پیغمبر متعلق مونږ اوریدل نن زور له مړه د خبرې مې واورېدې او زړه مې ومنلې چې دا دې ټیک وای نو ورغلم لاس کې مولا لاس کې خودو بیعت مې وکړو او کلمه مې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله دې مور قسمت جگاو کو ورته وی بچی کستا خوخی نو مام ځان سره واخله دې پیغمبر لمه ورسوا زم دغه لار غره کوم چې کوم لار تا غره کړه. حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها خپل بچ سره روانه ده چې کله راغله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا محسوس کړ چې بوډایګان ډېر قهرجنی لکه دې بچی په کلمه ویلو چې دا غوسه شوی ده نو ور سره رااله او ما ته وای چې دا ډېر نه ولې ګډوډ کو لکه تاسو برکات داسې ناپوهه غو نه سادهګانی بوډایګانی کړه او تبلیغ والا دوستان راشي بچي ولا سروزه کې بوزي ناغه وې دا تاسو مشر کم یو دی مشر دا ته وای بیکاره کار دې نشته زمونږ غوا دغه سولاله ودرې لدی دا مونږ له زوی هم ګډوډ کو زوی دې مونږ او عزیزانو دا بوډا مور او پلار چې تلار کې رکاوټ جوړ شي نو خدای ذل جلال دې بیا رحم وکړي مونږ کلی کې یو کسو اناغه کور تراغه نو مور ته وی بیبي ما کو تبلیغ ولا سره سلور میاشتې ودی کړي اورته ها وی سلور میاشتې وی خدای دې روکا سلور میاشتې دی ودی کړي دا میخه ادا کولبا ادا غوا اجوار افلانې شي افلان دا به څوک سنبالي ناغه ورته مور دې لپاره خدای ست کنه نه خدای چاله ګوډونه نه کوي او نه چاله غوان ساتي نه بځي مړه جمعه ته بوډا رااله ورته دا تاسو ټول بیکاره نه زما زوی هم بیکاره کوي دی بنسي نو دوره دې پس اغزوی بیا راغی ورته مور یو بل چلو شو زماوی یو دوستو سعودي ته تلو ان ګوره ما پس مانه تاسو نه کړ او ویزه را پسې راولېګلا چې ته سعودي ته راشه دلته مونږ سره ډیر اعلانو کړی دا پکې 100,000 روپۍ میاشته
او د 2 کالو لپاره ویزه لګیدلې ده. نو ویزه خو ورته جواب لیکما چې دلته زمونږ میخه اغواګانی اجوار اپټي ادا ټول ګډوډيږي نو زه راتو ته تیار نیم. نو مور ورته نه بچي به ځان تیار او د هر څه بخدای سنبال کړه. ناغه ورته وی چې عجیب خبره ده چې دین د پارتم نه خدای چوټي کړي وا او چې دنیا د پارتم نو خدای ګوټ ته بړې واله. اوس بس خدای را شروع کی ګوټ با کوي میخه بالشي او غوا مړې قلبه و مړې. نازیزانو زمونږ دغه فکر دی الله تعالی زموږ حالت باندې رحم وکړي. او ماته یو ملګری وی ورشتیا دي تبلیغ ولا ته پیسې ملاويږي. نو ما ورته ورستا پیسې نه دي خوښه سره وینه دي خوښه امیدي خو خلک کوی دی له پیسې ورکاینو. نو ما ورته مې ملګری ستا پیسې خوښه دي ویاو ما په حلال او حرام یې که بس چپی ورپسې وینه بس کوی چرته نه پیدا کړنه. نو ما ورته چې مستزان لزدکی او جنازه ځان لزدکی او خوراک د انسان په شان ځان لزدکی ګرځیدل د انسان په هیڅ ځان لزدکی نو دا به دیوم فائدہ وشي پیسې بازار سره نه داخل کړل کې بد کار دی. نو ماته کار خو خدای خدا چې کم خو جمعات لر شي پیسې په ډیر ور کوي. نو ما ورته ملګریا دا چې سړی په ولین فرصت کې تلس میاشتې ورکړي بیا پیسې ډیر ور کوي. ناغوی تلس خو ډیری سلور ورکم سلور میاشتې ورکړي مړه چې واپس راغی چې چا ورته دا خبره زین کې چوله داسه په قهر خو ورته کنه. نو ما عزیزانو عرض میکو اخري خبره چې حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ځان سره خپل والد راوستا نبی کریم علیہ السلام ته وی چې دا الله پیغمبر الله را سره احسان وکړو مور مې هم را سره اتفاق کړي د کلمه ویلو باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلا پیغمبر علیہ السلام په کلمه ویلا مور لاړه د پلار په درک کې شو حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ. حضرت صہیب وکړو ورته مور او زوی دواړو کلمه ویل دا غواړو چې دا خیر الله تعالی هم درکې زما خاوند دی او د پلارې هغه وی راځه بوډا امر روان شو پیغمبر علیہ السلام ته کې ناستو کلمه ویلا لا اله الا الله. اوس دې خاندان باندې دې دین د پاره ستیر شو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دعا غانې کوله رحم الله آل یاسر چې او الله د یاسر په ټول خاندان باندې رحم وکي. لقد اوذوا فی سبیلک ما لم یوذا حد مثلهم او الله ستا په لار کې په دې خاندان باندې هغه تکلیفونه او مصائب تیر شو چې دا تکلیف په بل چا باندې دین لپاره تیر شوی نه دی. حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها په لار روانه ده ابو جال ظالم راضی ورته وی بوډای تام د هغه محمد گمراه کلمه ویل ده صلی الله علیه وسلم دا گمراه کلمه تام ویل ده ته ملګری شوی مړه داس یو خزی والا ګټوي کنه دا توره وګدا دایره واغستا. حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها د بدن په کمزوري سبانه اواله هغه برچی سره حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها شهید شو. اسلام کې لومبنه شهیده او لومبنه مسلمانه خزا چې دین د پاره قرباني ورکړه زمونږ دغه پاکه مور حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها ده. او عزیزانو زوی حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ خپل مالک کافر ورته بسر وټ کې واچولې اور به ورته بلکو انګار به جوړ کو. حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ پاغه سر وټ کو به واچو او حضرت عمار بخپل واقع بیانوله چې هغه سر وټ کې او انګارې هغه په زما د بدن په ډلو باندې مړ شنو به الله را پاسولم او د املا به کسانو ته خودله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې چې کله د جمعات تراغه جمعات د حضرت عمر دارالخلافه وا د حضرت عمر پریزیډنسی وا. خلک وای مولیان په سیاست سکی وای دا څه کنه وای جواب راکوي کنه وای دا څه کنه وای دا څوک وای چې د چا په ذهن کې فرنګي جراثیم مچولې دي چې څوک دا نه غواړي چې د خدای پزما کوي د خدای نظام راشي. کني مونږ وایو چې سیاست دا بنیادی طور د جماعت نه وته د جماعت د دې لومبنه تربیتګا ده. ځکه سیاست دی ته وای چې د عوامو د مرزینه بغیر به حکومت د چا نه مني حکومت به چا. اوس دا خبره مونږ چرته نه زده کړې ده که یو سړی په زور راځي او په دې مسله ځان امام جوړي نو دا غي امامتي مونږ تسلیمو وای جواب راکوي جی
نو شریعت دی جماعت کې مال تربیت راکو چې کپ مصلی باندې جابر او غاصب امام نه مني نو په حکومت کرسی باندې به جابر او غاصب حکمران هم نه مني دا تعلیم مونږ چرته نه واغسته جماعت نه او کو حکم او امام ستا پر رائے او په مرزه راشي ټول قوم په متفق شي خو چې هغه کله راشي نو د خپل مرزه قانون په تنافس کوي چې تر اوسه به تاسو مصباح او دس کو اوس به بے او دس کو تر اوسه به تاسو قبله ته کو اوس به زن ور خاطه ته کوم تر اوسه به تاسو د مشفقین مز زوال نه پس کو اوس به زه ټکړه غرمه باندې کوم تر اوسه به تاسو رکعات کې یو رکوع دو سجدي کولی اوس به یو سجده او دو رکوعګان کوم نو بیا دا قوم چې دا امام منتخب کړی دی په اتفاق راوسته دی دای داغه منلو ته تیار ورپسې ودرېږي جواب راکوي کنه ولې نه ودرېږي ورته ته مونږه منتخب کړی خودی مسلمانه بد الله او د پیغمبر خودري طریقه نافذه نو دې ماته تلقین راکړه چې کله جماعت مسلمانه منتخب امام د خپل مرزه قانون مسکن شي نافذ کوله نو د حکومت کرسی باندې منتخب خدا او منتخب سره د خپل مرزه قانون په مملکت باندې نشي راځي کوله او کنا دانستو هغه امام صاحب خطا شي د ناس ته په ځای ودرېږي یا د ولاړې په ځای کېنی نو مقتدیان معاف کوي جواب راکوي فتح ور کوي سبحان الله الحمدلله التحیات الله اکبر مختلف وازونه ورته او چې سو پوری نیخ کړنی نو تر نو دې مسلمان ته تلقین ناکو چې حکمران باندې بنګرانی کې چې کوم ځای دې نادانسته غلطی کوي فورن بوله فتح ور کوي برملا بچغو باسه خان جمعیت العلماء اسلام په دې اساس دغه د امامتۍ تقاضی او د امامتۍ ذمہ داري په مملکت والا سیاست کې گویا هغه مخ په وړاندې کوي او د دوی دستو بازو تنظیم د دې نوجوانانو تنظیم جمعیت طلبه اسلام چې فکری کار کوي الله تعالی هغه نوجوانانو په ځوانو کې خیر او برکت واچي ځکه عزیزان دې کالج او یونیورسيټ چې نوجوانان لارسي التداسي فکر ورکړي چې گمراهي کوي او چې کوم کس جمعیت طلبه اسلام سره وابسته شي هغه د کالج او د یونیورسيټي په ګنده ماحول کې د رسول پاک خبره کوي د الله خبره کوي د شاه ولی الله خبره کوي د عبید الله سیندی خبره کوي د هډې مولا صاحب خبره کوي د حاجی صاحب ترنګزای خبره کوي د حاجی محمد امین خبره کوي د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت طلبه اسلام تحریک ته عزیزانو حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر دربار ته براغه دربار شو جمعه دا جماعت فوجي چونیوم دغه جماعت دفترمو دا صدارتی محلمو دا وزیر اعظم هاوسمو دا سرکټ هاوسمو دا سفارتکارو دا استوګ نظامو یعنی هر حکومتي کار په دغه نبی کریم علیه السلام جماعت کېده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله حضرت عمار براغه ورته پاسې دو وی جاء سیدنا دا زمون سردار دی او زکه سردار دی چې دین د پاره د قربانای دا د تام خلکو نه ډیر زیات دي او بیا به ورته روریا لګ دی خلکو تخپل شاوخه نو د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ په بدن کې دوه ګوتې ځای داسې نو چې هغه کې سروټ کې سوړه نه و جوړه کړې ګوته پکې نه وته او نبی کریم علیه السلام یو موقع باندې په لار را روان دی اخیری خبره حضرت عمار په دې سروټ کو انګارو باندې پروت دی نبی کریم علیه السلام باندې داغه د وخت بوی ولګید حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوخ روان شو او سر باندې دا صدر مبارک واچو او سترګې پټې کړې او یو ناره ولګولا چې یا نارو کونی بردم و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراهیم او اورا عمارم دا الله د پاره پتا پروت ابراهیم الله د پاره تا تدر پریوتو پاغ گلزار شه عمار باندې گلزار شه نو ته عمار فرمای چې د پیغمبر علی السلام د دې خبرې نه بعد زبې په اور واچولم خو ماته به اور احساس نه کېده هغه اور به وسو زولم نه دی وجه هغه صاحب فرمای چې د نمرود آتشخانه ورته گلزار شو د نمرود آتشخانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نو په خلیل کې او کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پوره او د فرعون موزي بزي پرو د نیل کې عزیزان استاد وړاندې د قران کریم آیت مې ویلو چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى چې کله حق واضح شو بیا د پیغمبر مقابله مخالفت کو د صحابه د لارې نه علاوه بل لار دی واسطه الله فرمای نو ولله ما تولى زبدم د گمراه د لارې توسپارم
ونسله جهنم جهنم ته به ورسوم وساعت مسیرا دا ډیره ناکاره لار ده. عزیزانو د ذاتی اصلاح لپاره تاسو ټول مسلمانانو ته ذاتیل کوم چې د ذات اصلاح غواړئ نو تبلیغي جماعت سره وخت لګوئ. دا زمونږ د اکابرو طرف نه مونږ ته تلقین او وصیت دی چې تبلیغي جماعت سره ذاتی اصلاح لپاره وخت لګوئ او د نظام تبدیلی چې غواړئ د جمعیت العلماء اسلام چې د علماء دیوبند جماعت دی، د حضرت مفتی محمود جماعت دی، د حسین احمد مدنی جماعت دی، د حاجی صاحب ترنګزی جماعت دی، د حضرت شیخ الهند جماعت دی، د عبید الله سیندی جماعت دی، د شاه عبدالعزیز جماعت دی، د حضرت شاه ولی الله جماعت دی، د مجدد الفسانی جماعت دی، د انبیاء جماعت ته ځکه فکر هغه دی کوم فکر چې دنیا کې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او تسلیمات خورو نو تاسو به دوی ملاتړ کوئ. دا خبره خو تاسو ما سره وعده وکړه چې د الله د دین نظام دا د خدای په ځمکه باندې نافذ او جاری او ساری شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.